بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی، چې په نننۍ خپرونې کې به د قضایي عمره او همدارنګه د موتې غذا وڅیړو. علامه ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې لیکي، کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خیبر څخه مدینې منورې ته راستون شو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینې منوره کې 8 میاشتې تیرې کړي او د دې 8 میاشتو په ترڅ کې ځینې غذاګانې هم ترسره شوې. بیا د ذوالقعدې په میاشت کې په کومه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې څخه منع شوی و، د قضا شوې عمرې د ادا کولو لپاره د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د هجرت په اوم کال رسول الله مکې ته وخوځېد. کله چې د مکې اوسیدونکو ته د دې خبر ورسېده، مکه یې پرېښودله او دا خبر یې خپور که چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري یې ډېر ستونزمن او د کړاو نه ډک ژوند سره مخ شوي دي. د مکې اوسیدونکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو د سید لپاره په دارالندوه کې په 2 قطارونو کې ولاړ ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ورسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته وفرمایل په هغه سړي د الله رحم وکړي څوک چې خپل ځان د دې قریشو په وړاندې ځواکمن وښیي، بیا یې حجر اسود مسکه او د اوږو په خوځولو سره په چستي او چابکي طواف پیل که، تر څو چې رکن یمانی ته محمد رسول الله ورسید او د قریشو د نظر څخه پناه شو. بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجر اسود ته ورسېده، د لومړي ځل په څیر یې بیا په چستي طواف پیل کړه او 3 شوته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره وکړل. نو هغه خوب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و، الله رب العزت هغه خوب د پیغمبر رښتیا که، لکه چې الله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته داخلېده، عبدالله بن رواحه په داسې حال کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې پړی او مهار یې په لاس و، دا شعرونه زمزمه کول: خلو بني الکفار عن سبیله خلو فکل الخیر فی رسوله یا رب انی مؤمن بقیله اعرف حق الله فی قبوله. د کافرانو اولاده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار پرېږدئ، لارې خوشې کړئ، ټول خیر د الله په رسول کې دی. ای ربه، زه د هغه په هره وینا باور لرم او د الله رب العزت حق ادا کول راته د هغه په منلو کې ښکاري. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په مکې مکرمه کې تیرې کړې، په 3مه ورځ د حویطب بن عبدالعزا په مشري ورته د قریشو یوه ډله راغله او ورته ویل ستاسې موده پوره شوې ده، تاسې د مکې څخه ووځئ. رسول الله ورته وفرمیل څه کیږي که ما دلته پرېږدې چې زما د واده مراسم حضرت میمونې رضی الله عنها سره ترسره شي، دلته ولیمه جوړه کړم، تاسې به هم راسره پکې برخه واخلئ. هغوی ځواب ورکه موږ ستا ډوډۍ ته هیڅ اړتیا نه لرو، ته ولاړ شه او د مکې څخه ووځه. نو د دې اصرار په اساس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه وخوځېد او نکاح ام المؤمنین حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها سره د احرام په حالت کې د حضرت عباس بن عبدالمطلب په سرپرستی ترسره شوه.
د رارسولو لپاره یې خپل غلام ابو رافع وټاکه. همدا و چې هغوی د صرف سیمې ته رسیدلي وه چې ابو رافع هم ورسید او په همدې سیمه کې دا مبارک واده ترسره شي. نو د اسلام په برکت د خلکو په نفسونو او عقلونو کې ستر بدلون راغی. هغه ماشومانې چې د جاهلیت په زمانه کې ژوندۍ ښخېدلې اوس مسلمانان د هغې په پالنه او د هغې په روزنه کې د یو بل سره مسابقه کوي. د سیرت کتابونه لیکي د قضایي عمرې د ادا کولو څخه وروسته کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه د مدینې منورې په لور وخوځېد، د حضرت حمزه رضی الله عنها لور امامه یې تر شا یا کاکا یا کاکا چیغې والې او محمد رسول الله پسې روانه وه. حضرت علی کرم الله وجهه ور وړاندې شو او له لاسه یې ونیوله. حضرت فاطمې رضی الله عنها ته یې وویل د کاکا لور دې د ځان سره کړه. هغه د ځان سره په سورلۍ سپره کړه. د امامه بنت حمزه رضی الله عنه په اړه د علی او د زید او جعفر ترمنځ شور جوړ شه. علی رضی الله عنه ویل زه یې وړم ځکه چې زما د کاکا لور ده. جعفر ویل زه یې وړم ځکه زما د کاکا لور هم ده او ترور یعنی د دې خاله زما په کور کې ده. زید ویل زه یې د وړلو حقدار یم، زما د ورور لور ده. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ترور خاله ته یې وسپارله، یعنی دې خاله ته یې دا وسپارله. زید د حضرت حمزه رضی الله عنها رضی ورور. پیغمبر علیه السلام ویلې چې خاله د مور په ځای ده. حضرت علی کرم الله وجهو ته ویلې ته زما او زه له تا څخه یم. جعفر ته ویل ته د خلقت او اخلاقو له لحاظه ما سره نږدې مشابهت لرې. او زید ته ویلې ته زموږ ورور او مولای. نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته د ذوالحجې په میاشت کې بیرته راورسید. د موتې غذا دا مشهوره او تاریخي غذا د جمادی الاولی په میاشت کې د هجرت په 8 کال پیښه شوه. ابن اسحاق رحمه الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمادی الاولی په میاشت کې د هجرت په 8 کال 3,000 د مجاهدینو یو لښکر د زید بن حارثه په مشري د موتې په لور ولیږه او ورته وفرمیل که زید شهید شو نو د هغه څخه وروسته به جعفر بن ابي طالب د لښکر قیادت په غاړه اخلي، او که چیرې جعفر بن ابي طالب هم شهید شو نو د اسلامي لښکر مشري به عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ته سپاري. خلک ورته دا دعا وکړه الله مو مل شه او رب العالمین مو بیرته روغ او رمټ راستانه کړه. د دې دعا په اوریدو سره حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه خپل یو تلپاتې پیغام د دې شعرونو په ترڅ کې زمزمه که چې ویلې تاسې خو د سلامتیا دعاګانې راته کوئ، زه خو د رحمان او مهربان رب څخه د مغفرت او بخشش سوال کوم، لکنی اسأل الله مغفره، او دا سوال کوم چې وینې تویونکی ګزار مې په برخه کړي یا د یو ځواکمن د نیزې ګزار مې په نصیب شي چې زیګر او کلمې مې پرې کړي او چې کله مې خلک په قبر باندې تیریږي نو وایي دا د هغه چا قبر دی چا چې د الله په لار کې غذا کړې وه او الله تعالی ورته هدایت ور په برخه کړی و. د دې وینا سره لښکر رخصت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تر یو ځایه ورسره ووت. لښکر ته یې خدای پاماني وویله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینې منورې ته راستون شو. کله چې اسلامي لښکر په شام کې د معان سیمې ته ورسید، اسلامي لښکر ته دا خبر راورسید چې هرقل د 100,000 پوځ سره د معاب په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. همداراز د عربو څخه هم 100,000 لښکر د دوی د مرستې لپاره را رسیدلی دي. د دې خبرې په اوریدلو اسلامي لښکر 2 ورځې د معان په سیمه کې د مشورې او پریکړې لپاره تم شو. ځینې مسلمانان په دې نظر ول چې باید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړو یا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پوځ را واستوي او یا به راته امر وکړي چې پر مخ ځئ نو بیا به حرکت وکړو. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه چې دا حالت ولید ودرېده او خلک جنگ او مقابلې ته وهڅول او هغوی ته یې وویل. د عبدالله بن رواحه خبره به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د تکبیر زوږ ورسره خرب د ګزار دی، شنډه غشو د اسو د پښو ترپار دی، د یرموک په فضا خپور د جنګ غبار دی، درې اصحاب زخمی پراته دي سوي زړونه
د یرموک په فضا خور د جنگ غبار دی درې اصحاب زخمی پراته دي سوي زړونه. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ویل ای خلکو په الله قسم هغه څه چې تاسې یې نه خوښوئ د هماغې لپاره راوتلي یاست آیا شهادت نه غواړئ؟ تاسې ته دا هم څرګنده ده چې د دښمن سره زموږ جنگ او مقابله هیڅکله د شمیر او ځواک پر اساس نه وي. د دښمن په وړاندې زموږ وسله هغه دین دی د کوم په وسیله چې الله پاک موږ ته عزت رابخلی ځکه نو حرکت وکړئ. دوه نیکیو کې به یوه هرومرو موږ ته را په برخه کیږي یا فتحه یا شهادت. نن ورځ دې هم مجاهدین او مبارزین د کفارو د وسایلو نه ویره نه کوي. د مسلمانانو جنگ کفارو سره د مسلمانانو مقابله د کفارو سره د شمیر په اساس نه ده. دشمن که قوي دی الله د هغه نه ډیر قوي دی. په دوو نیکیو کې به الله یوه ضرور مجاهدینو ته په برخه کوي یا شهادت یا فتحه او کامیابي. د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د دې لنډو خبرو په اوریدو ټولو خلکو ویل په الله قسم ابن رواحه رښتیا وویل او د دې سره اسلامي لښکر وخوځېد. د بلقا په سیمه د مشارف په کلي کې د هرقل د سپاهیانو سره مخامخ شو. دښمن نور هم رانږدې شو. مسلمانان د موته سیمې ته راغونډ شول. خپل صفونه یې منظم کړل او د جنگ تیاری ونیوه. د هرقل پوځ را رسېدو و. سخته جګړه ونښته. 3000 مجاهد سرتیري د 2 لکه پوځ په مقابله کې جنګېدل. د اسلام جنډه د زید بن حارثه رضی الله عنه په لاس کې وه. په ډیر میړانه وجنګېد. د دښمن په صفونو کې لکه د زمري په شان یې حملې کولې تر دې چې د دښمن په غشو ولګېد. مبارک جسد یې سوری شو او بل آخره په شهادت ورسید. له هغه وروسته د اسلام بیرغ حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه واخیست. جنگ ته ادامه ورکړه. کله چې جګړه ډیره ګرمه شوه د خپل توربخن اس نه راکوز شه د هغه پښې یې پرې کړې او بیا د جنگ په میدان ورګډ شو. په دښمن یې مرګونې ګزارونه وکړل تر دې چې خپله هم سخت ټپي شه او دا شعرونه یې زمزمه کول یا حبذا الجنة و اقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد ضن عذابها علتي إذا لاقيتها ضرابها کافره بعیده انصابها. څومره ښکلی دی جنت او د هغه نږدېوالی پاکیزه دی دا ځای او یخ دی څښاک یې. اوس د روم او رومیانو عذاب نږدې بریښي. زما وظیفه ده چې له ما سره مخامخ شي نو ګزارونه وکړم. دوی د خدای څخه منکر او د پریوتي نسب خاوندان دي. بیا یې اسلامي جنډه په خپل لاس کې واخیست. اوچته یې نیولې وه تر دې چې ښي لاس یې پرې شو. د دې سره یې هغه په چپ لاس کې ونیوله او کله چې هغه هم د دښمن په پرله پسې ګزارونو پرېشه بیا یې هم اسلامي بیرغ غورځېدو ته پرې نښود او د دواړو مټو په مرسته یې د سینې پورې هسک نیولی و تر دې چې د اسلام د دښمنانو د یوې سختې حملې په ترڅ کې د 33 کلو په عمر کې د شهادت جام په سر راواړو. الله رب العزت حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ته د دواړو لاسونو په عوض کې 2 وزرونه ورکړل چې د جنت په باغچو کې چې چیرته زړه وي هلته به پرې الوزي او پرواز به کوي. کله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د دې بېسارې مبارزې څخه وروسته په شهادت ورسید اسلامي جنډه عبدالله بن رواحه پورته کړه. په داسې حال کې د دښمن صفونو ته ور وړاندې شو چې په خپل آس سپور و او دا شعر یې زمزمه کوه قسمت یا نفسی لتنزلنه او لتکرهنه قد طالما قد كنت مطمئنه ما لأراك تکرهین الجنه. ای نفسه قسم په الله دی چې هرومرو به د جنگ میدان ته وردانګې میدان ته به وړاندې کیږې که خفه هم وې خواره ډیر وخت دې په ډاډ تیر کړ. اوس دې ولې د جنت څخه په تیښته او شاته کې وینم. او په دې توګه یې ځینې نور شعرونه هم زمزمه کړل او د دې سره یې خپله توره واخیسته د مقابلې میدان ته یې ور ودانګل. د دښمن سره یې جنگ پیل که په ډیر میړانه وجنګېد او په آخر کې د شهادت لوړې درجې ته ورسید.
د ابن رواحه رضی الله عنه د شهادت څخه وروسته اسلامي جنډه ثابت بن ارقم نومي یو مجاهد پورته کړه او په لوړ آواز یې ویل مسلمانانو د خپل منځ نه یو کس د مشري او قیادت لپاره وټاکئ. خلکو ځواب ورکه همدا ته مو مشر یې. خو حضرت ثابت بن ارقم رضی الله تعالی عنه ویلې زه دا کار نشم کولی. د صلاح او مشورې وروسته مسلمانان په خالد بن ولید راغونډ شول او هغه ته د جنگ قیادت ور وسپاره. خالد بن ولید رضی الله عنه جنډه هسکه کړه، دښمن سره یې سخته جګړه وکړه، بیا یې تکتیکي شاتګ وکړه تر څو چې مجاهدین یې روغ رمټ خوندي ځای ته شاته کړل. علامه ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې لیکي چې کله مسلمانانو حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ته د جنگ قیادت ور وسپاره، الله رب العزت د هغه په لاس فتحه او برای د مسلمانانو په برخه که خالد تر هغې پورې د مسلمانانو مشري کوله تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیرته راورسول. امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د خطبې لپاره ودرید او وی فرمایل د اسلام بیرغ زید رضی الله تعالی عنه پورته که او هغه د جنگ په میدان کې په شهادت ورسید. بیا جنډه جعفر واخیسته، هغه هم په شهادت ورسید. بیا جنډه عبدالله بن رواحه پورته کړه، هغه هم شهید شو. بیا جنډه د الله د تورو څخه یوې تورې خالد پورته کړه او د همده په مشري کې الله رب العزت مسلمانانو ته برای او فتح ور په برخه کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قیصه کوله او له مبارکو سترګو څخه یې اوښکې بهیدلې. قیس بن حازم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د حضرت خالد رضی الله عنه څخه واوریدل، هغه ویل چې د موتې په سخته ورځ زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې، په پای کې یوازې یوه وړه یمنۍ توره راسره پاتې شوه. کله چې د مجاهدینو مشران په شهادت ورسیدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوی ځایونه ماته په جنت کې وښودل شول. وینم چې د عبدالله بن رواحه تخت د زید او د جعفر په نسبت لږ ټیټ دی. راوي وایي چې ما د محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې عبدالله بن رواحه چې کله د جنگ میدان ته ور وړاندې کېده لږ څه پښه نیولی شوی روان شوی و. صحابه و کرامو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په مشري مشرکینو ته او همدارنګه کفارو ته سخت ضربات ورکړل او بیرته مدینې منورې طرف ته راستانه شول. کله چې د خالد بن ولید په مشري اسلامي لښکر د مدینې منورې اطرافو ته رانږدې شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د هغوی د هرکلي لپاره مخې ته ورغلل. خلکو د لښکر په لورې خاورې شیندلې او ویل به یې چې ای تښتېدونکو د الله په لاره کې مو تیښته کړې ده. رسول الله وفرمایل دوی تښتېدونکي نه دي بلکې دوی بیا د دښمن په خلاف جهاد ته ورګرځېدونکي دي انشاء الله. نو قدرمنو اوریدونکو په بلې خپرونې کې به انشاءالله د مکې د فتحې په هکله باندې وغږیږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. یو حارس ابن هشام بل عکرمه دی، بل سهیل دی د زړه سر د ربیعه دی. د اجل غشو ویشتلي په سینه دي، وچې شونډې رپوي تږي حلقونه. د ژوند مرګ په کشمکش کې راحصار دي، خدای مړه شول دی و څاڅکي امیدوار دي. غړوي د امید سترګې په لار دي، د اجل تندي راوړي یرغلونه. د خوای خدای رحیم دی هم رحمان دی، په غازیانو په هر حال کې مهربان دی. خوای خدای رحیم دی هم رحمان دی، په غازیانو په هر حال کې مهربان دی. چې څه ګوري یو ځل موټی را روان دی، جامې لاس کې ګړندي اخلي ګامونه. چې څه ګوري یو ځل موټی را روان دی، جامې لاس کې ګړندي اخلي ګامونه.
اول جامع کرامت کړو ور وړاندې هغه ویل حارس احق دی په ما باندې اول جامع کرامت کړو ور وړاندې هغه ویل حارس احق دی په ما باندې د حارس شونډې لوګی لکه د سپاندې اشاره کړې د سهیل واورئ آهونه د حارس شونډې لوګی لکه د سپاندې اشاره کړې د سهیل واورئ آهونه زلمی وړاندې شو سهیل ته په عجلته سهیل وچې شونډې کړی و رحلته زراغ برق شولو حارس بیا اکرامته دوی هم پای ته رسولي و مزلونه زراغ برق شولو حارس بیا اکرامته دوی هم پای ته رسولي و مزلونه د بهیر د ستړي لارې لارویانو لږ راتم شئ سعید څه وایي ځوانانو د بهیر د ستړي لارې لارویانو لږ راتم شئ سعید څه وایي ځوانانو را ژوندی کړئ کارنامې د اصحابانو نور ورځئ په مخ مو سره زیړي ګلونه را ژوندی کړئ کارنامې د اصحابانو نور ورځئ په مخ مو سره زیړي ګلونه د تکبیر ځواک ور سره خراب د ګزار دی شمدغه شو د اسو د کوتر پار دی د یرموک په فضا خور د جنگ غبار دی درې اصحاب زخمی پراته دي سوي زړونه د تکبیر ځواک ور سره خراب د ګزار دی شمدغه شو د اسو د کوتر پار دی د یرموک په فضا خور د جنگ غبار دی درې اصحاب زخمی